بسم الله الرحمن الرحیم. محترم، دا یو ناشنا یو عجیبه مختصره واقعه ده. الله جل جلاله سلیمان علیه السلام ته وحی وکړله، ویل سمندر غاړې ته لاړ شه او هلته یو ناشنا یو عجیب څیز دی او ګوره. نو سلیمان علیه السلام پیریان او انسانان راغونډ کړل، ته یې بوتلله او ورته یې ویل چې چار چاپېره وګورې څه څیز یو عجیب څیز دی. نو بیا چې سلیمان علیه السلام وکتله چار چاپېره او پیریان هم وکتله، نو څه په نظر رانغلله. نو بیا سلیمان علیه السلام یو پیري ته حکم وکړلو، یو پیری او عفریت نوم و، وی سمندر کې غوپه ووه او یو څیز راپورته کړه، یو ناشنا څیز دی چې هغه عفریت لامبو ووهله ښکته، نو بیرته راوخته، نو څه یې راونه خېجوله او ورته ویل چې ای نبي، ما خو ډېر کوشش وکړو چې د سمندر یخ ته ورسمه، خو څه په نظر رانغلله. دغه رنګې دویم پیر هم کوشش وکړلو. دریم یو پیری و د پیریان یو وزیر و، د هغه نوم و آصف بن برخیا. هغه غوپه ووهله او د سکنډونو په حساب کې پورته راوختلو او یو تکه سپینه د کاپرو قبه یې راوخېجوله، یو محراب یو کمره شانتې وه چې ګوري په هغې کې 4 دروازې دي. یوه دروازه د مرغلرو ده، دویمه د یاقوتو ده، دریمه د هیرې ده او څلورمه د زمرودو ده. سلیمان علیه السلام ورننوتلو چې ګوري نو په هغې کې یو نوجوان خوبصورته تک سپینو کپړو والا کس دی او هغه مونځ کوي. چې مونځ یې ختم کړو، سلیمان علیه السلام پې سلام وکړلو، هغې ول سلام جواب ورکړلو. نو سلیمان علیه السلام ورته وایي چې ته څه څیز دي ته راورسولې؟ نو هغه ورته وایي چې زما مور او پلار و بوډاګان، پلار مې پالج والی و او مور مې په سترګو ړنده وه. نو ما د دې 80 کاله خدمت کړی و. چې کله مې مور وفات کېدله نو ما ته دعا کوله چې یا الله پاکه زما دې زوی له عمر زیات ورکړي، عمر یې دراز کړي او داسې زګي ته یې ورسې چې ستا په تنې تنهایۍ کې ستا عبادت کوي. او پلار مې ته دا دعا وکړله چې یا الله پاکه زما د زوی داسې زګي ته ورسې چې ستا عبادت کوي او هلته کې د شیطان دخل نه وي. نو هغه دعا یې ما ته کړې وه. بیا چې کله ما ښخ کړه نو دې سمندر غاړې ته راغلم، دا تکه سپینه خوبه پرته وه، نو زه هغې ته ورننوتم چې زه یې وګورم چې دې کې څه دي. نو فرشته راغله ښکته یې چې کوم دی، نو زه په سمندر کې ورښکته کړم او کوزه یخ ته ورسولم. اوس زه دغه کې ومه او ما د الله تعالی عبادت کولو، ما خپل ژوند تېرولو. نو سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې څومره زمانه دې وشوه هلته کې؟ نو هغه ورته د ابراهیم علیه السلام زمانه ووایي. نو چې کله تاریخ یې مطالعه کړلو نو د ابراهیم علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په منځ کې چې کم زمانه وه، کم وخت، نو هغه 2000 کاله وه. یعنې 2000 کاله دا نوجوان د سمندر په یخ کې چې کم دی نو عبادت کولو. بیا دې تپوس وکړو سلیمان علیه السلام چې ستا د خوراک څه انتظام دی؟ وی روزانه تکه شنه مرغۍ راځي په خوله کې ماله، یعنې تک زیړ خوراک راوړي د انسان د سر عمر برابر، او داسې ذایقه ده چې د دنیا ټول نعمتونه د هغې ذایقې ته نه رسېږي. وایي زما سستي ختموي، ما ته لوږه نه لګي، ما ته تنده نه لګېږي، ما ته خوب نه راځي، زه په ارام ژوند تېرومه. او دغه نوجوان یخته تک تور و، سپینوالی پکې نه و. نو بیا ورته سلیمان علیه السلام وویل چې ته زما سره ځې که نه ته خپل مقام ته ځان رسول بیرته غواړې؟ هغه وایي نه، زه خپل ځان خپل مقام ته بیرته رسول غواړم. او بیا یې قوم ته سلیمان علیه السلام هم دعا وکړله چې الله پاک به تاسو رحم وکړي چې داسې د الله تعالی عبادت کوئ او د مور او پلار خدمت کوئ. نو دغې نوجوان د مور او پلار 80 کاله خدمت وکړو، الله پاک پر داسې ثمره ورکړله چې کم مقام ته یې ورسولو او څومره په سهولت سره هغه هلته ژوند تېرولو. دا د مور او پلار دعاګانې دي. نو محترمو، موږ له هم پکار ده چې د مور او پلار په ژوندانه باندې خدمت وکړو او د هغې دعا واخلو، ځکه چې د مور او پلار دعا قبلیږي. الله جل جلاله دې موږ له ټولو مسلمانانو ته د مور او پلار د خدمت کولو توفیق او خاص کر د الله جل جلاله د عبادت کولو توفیق او طاقت راکړي. آمین.